فاروق چون کې د محرم د میاشت او هغه ته شهادت هم په دې کې محرم ملاو شوی دی په کار تذکره د هغه په دې کې وشي داسې وخت مو چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دغه ژوند ته چې سړی کې لګوري څنګه ژوند هغه تیر کړی دی هغه داسې تبدیلی او داسې انقلاب او داسې بدلونو چې حضرت عمر فاروق صاحب یو ورځ د شپې بهر روان دی د مدینې په کوڅو کې ګرځي د مدینې په دې کوڅو کې چې ګرځي د مدینې د دې حدودو نه بهر ووتو په دې کې تک توره شپه ده لیټ او رڼا په نظر باندې راغله خواله ورغی چې خیر دی دا خو ډېره تکه توره تیاره ده یو دشتر او په دې کې چا لیټ لګولی دی په دې کې چا رڼا کړې ده لاړو خواله خیمې نه بار اواز وکړ بار راوځه اکس چې کله بار راغی کېناستو ورسره کم ځای نه راغلی وي مسافر یم چا سمې کار دی او دلته مې خیمه ولګول او سهار به چا سه میلاویږم په دې دوران کې د دې خیمې نه د فریاد اواز راغی زنانه فریاد کوي ویې کوو وی خیر دی دننه څه جړا نه راځي وی دا زما بیبي ده زما زنانه د ښځه مې ده د بچو تکلیف دی ماشومانه پیدا کېږي څوک نشته دی چې خدمت یې وکړي خلیفة المسلمین عمر رضی الله تعالی عنه په دقه ځای باندې هغه ملګری پرېښود او سیده راغی کور ته راغی 22 لاک مربع میل ځمکې حکمران دی چې شام او عراق او دا د هغه د حکومت صوبې وي دا حکومتونه نه وو وطنونه نه وو او راغی کور د بیبي ته وایي وی الله ربي کریم در د خدمت موقدره کړې ده او یو غریبه زنانه ده که د هغې خدمت دې وکړو نو الله به در ډېر لوی اجر درکړي په منډه منډه باندې وایي څه وربشې مربشې راواغېستلې وازګې راواغېستلې چې ماشوم پې غوړ کړو کجورې راواغېستلې چې دا زنانه به یې وڅکي زمزم اوبې راواغېستلې ځان سره یې څه چړکۍ راواغېستله چې د ماشوم نوم پې کټ کړي او هغه یو بوجۍ کې واچول او په شا باندې راواړول ښځه ورسره ده او خلیفه د مسلمانانو روان دی او سیده لاړل دغه خیمې خواله خیمه کې بار آواز وکړو ملګري بار ته راوځه کله چې بار راغی وایي ته پرده وکړه زما زنانه به ستا زنانه خدمت وکړي بار راغی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیبي چې دا خاتون اول ده خاتون اول هغه دننه ورغلله او د یوې داسې زنانه خدمت کوي چې دغې زنانه خاندان نه دی معلوم نسل یې نه ده معلوم قوم یې نه ده معلوم قبیله نه ده معلوم یو ورکه پکه ښځه او د هغې خدمت کوي په کم حالت کې د بچي د پیدا کېدو په ټایم کې په داسې ټیم کې یو اصیله ښځه چا خدمت کولی شي اسپتال ته خلک په نرسانو دا خدمتونه کوي د خلیفه ښځه د هغې خدمت کوي په تعارف نه دی شوی چې زه عمر یم او دا خاتون اول ده خبرې اترې شروع دي په دې دوران کې ویل هغه د عمر فاروق صاحب ښځه راووتله आवाज یې وکړو یا امیر المؤمنین ابشر اخاک اے امیر المؤمنین خپل ورور له زیری ورکړه چې الله تعالی زوی درکو کله چې دی ملما او دا کم چې دا ورک پک سړی د आवाज یې وارو چې دا امیر المؤمنین دی په خوله کې بالکل خبرې وچې شولې لاړې وچې شولې بالکل چاړه شو او حضرت عمر فاروق ته وایي چې امیر المؤمنین تاسو راغلی تاسو زما خدمت کوئ او ورته وایي هېڅ د خفګان او د پریشانۍ خبره نه ده دا زما ذمهداري ده دا زما ډیوټي ده زه به دغه کارونه کوم په دې طریقه باندې عمر فاروق ژوند تېر کړی دی ځکه خو داسې خلک د دې د مقابلې څوک نه وو بیا په محراب کې ولاړو نو خلکو وهو شهید یې کو مخامخ مقابله چا نه شوه کولی دا د حضرت عمر فاروق کردار دا د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي دا ټول ژوند د دې صحابه کرامو